د جمعې د خطبې په ټیم کې که چنده کېدله نو چنده به نه ورکې، په دې باندې ګناهګارېږي. دا د ځان سره یاد ساته. په بعضې جوماتونو کې دا ډېره غلطه طریقه جوړه ده چې هلته به امام د جمعې خطبه وایي او دلته به یو کس شکرۍ په لاس ګرځي او د خلکو نه به څه راټولی جي، چنده به راټولی. د جمعې د خطبې په باره کې خو دومره تاکید راغلی دی چې یو کس بل ته وویلی چې سم شه، مه کوه، چپ شه، نو حدیث مبارک کې راځي دا د لغوه کار وکړو، دا د څه وکړو، عبس کار دی وکړو. نو بیا د چندې د راټولولو اجازت د کم ځای نه راغی او د چندې د ورکولو اجازت د کم ځای نه راغی. د چندې والا چې ګرځي ټول جومات یې په تماشې، ځکه د بعضې کس نه په جیب کې د 10 روپو لوټ ورک شي نو چې هغې پسې ګرځي چندې والا شکرۍ په لاس په سر باندې ولاړي او بیا چې هغه پیدا نه شي د 50 او د 100 لوټ رخلي نو هغه پکې بیا ماتی 10 روپۍ پکې پرېږدي او بقیات یې نه رخلي. ښه چې په کم سب باندې تیر شي او دلته بعضې کسانو ته د پیسو راغستلو موقع میلاو نه شي نو دوی بیا شاته ګوري چې په دې بل سب مې خواته راورسي چې دا پیسې ور واچوم او چې په خپله نه وررسي نو بل یې ورکړي، هغه هم په دې غم اخته کړي، په دې ګناه کې راولي او هغه ته وایي دا ته ور واچوه. هلته د امام خطبه شروع ده، دلته ټول جومات د چندې والا څه دی په تماشه دی. د الله خاطر وکړئ، دا ګناه ده. په داسې موقع باندې چنده ورکول ګناه ده، په داسې موقع باندې چنده راټولول څه دي جي، دا ګناه ده. د مسجد کمیټۍ له پکار دی چې دا منع کړي، که نه منع کوي نو د مسجد کمیټې په دې باندې څه ده جي، ګناهګاره ده. او په کار ده که خامخا یې کوي نو بیا د چندې دپاره خپل ټیم ورکړي، په هغه ټیم کې دې څه کوي، چنده دې کوي. او که د امام په وس کې و امام منع کولی شو نو امام به منع کوي او که نه منع کوي نو هغه هم په دې باندې څه دی، ګناهګار دی. د خطبې په ټیم کې د خطبې د اورېدو نه علاوه بل کار روا نه دی، نه ذکر روا دی، نه نفل روا دی او نه دعا روا ده. او که چا وکړه ثواب پې ورته نه میلاویږي بلکې الټا څه وګرځېده، ګناهګار وګرځېد. لحاظه په دې مسله باندې سوچ وکړئ او دې مسلې ته څه وکړئ جي، غور وکړئ. دا مسله ختمه شو. دویمه یو غلطي درته ویم، هغه دا ده بعضې کسان موږ ګورو چې په اخر ټیم کې راشي د خطبې اذان ته منټ یا نیم منټ پاتې وي، دغه ټیم دی په سنتو باندې ودرېږي. چې په سنتو باندې ودرېږي نو هلته خو اذان ورپسې د خطبې شروع شي او بیا خطبه شروع شي، صحیح شوله، دی لا په سنتو باندې ولاړي. داسې د عبادت په ځان باندې بوج ګڼي که نه چې یا خو مې دا سنت د سره ونه کړی او چې دا سنت کوم هم نو چې بس داسې وکړم چې د دې اوږو نه مې دا بوج کوشي. مړه که الله د داسې عبادت په انتظار وی زمونږ او ستاسو، بس بیا خو سمه خبره وه، بیا خو سم کار و. الله زمونږ او ستاسو په داسې عبادت باندې څه کوي، هغه زمونږ او ستاسو د عبادت د سره محتاجه نه دی لکه موږ او تاسو چې څنګه د عبادت په ځان باندې بوج ګڼو. دغه ټیم به ته نه ودرېږي سنتو ته چې تا ته پته لګي چې اوس اذان شروع دی او اذان ختمېدو کې دی، په دغه ټیم کې به ته سنتو ته نه ودرېږي. او که ته ولاړ هم یو خطبه در باندې شروع شوه نو طریقه داره چې یو رکعت دې کړه دویم ورسره ملګری کا، مختصر وکړه او سلام وګرځوه، خطبې ته په توجه سره کښېنه، خاموشۍ سره، او دا سنت وروسته راوګرځوه. او که نه 3 رکعته دې کړي څلورم ورسره ملګری که، ټیک ده چې سنت دې وشو، خو داسې بیا کول پکار نه دي. مهرباني وکړئ دا دې مسلمانانو ته ورسوئ، دا ډېر اهمه او ضروري مسایل دي. وصلی الله علی النبی